الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. د الله په فضل او په توفیق سره موږ دعوا جواب دعوا پرون ذکر کړه. په دعوا جواب دعوا کې موږ د خبرو وضاحت کړو. مولوی صاحبانو اول اصل په کیسه شو د ملحدینو سره چې خبره کوي نو سبوي په کوم بنیاد به د ملحدینو سره خبره کوي. موږ وضاحت کړو چې زمونږ دعوه ده چې الله موجود دی، ټول کائنات الله پیدا کړی دي. بیا موږ وضاحت پکې کړو. دویمه خبردار تاسو به د ملحدینو نه ذرایع د علم تپوس کوي چې تا ته علم حاصلېږي په کومو ذرو حاصلېږي. وضاحت پکې موږ کړو. دوی صرف مشاهده کوي، ماته وښیه ته ورته یوازې خودل په علم ذریعہ نه د نور ذرایع هم شته. هغه موږ وضاحت کړی دی چې الهام دی، تجربه ده، وجدان دی، حدث دی، دا ټول سره سکیږي انسان ته علم حاصلېږي. حواس سره، عقلي استدلالات سره، خبر صادق سره. مولوی صاحبانو اوس یو شی چې خبر صادق سره ثابت شي دا به منې او که نه به منو، د دې منل واجب دي. بل خبر در کې و اکسیډنټ شوی دی، منې که نه منې، ولې به نه منې؟ دغه شانته کې تاریخ نه موږ خبرېږو نو دا منل واجب دی. مولوی صاحبانو بیا به موږ وضاحت مخکینی ګوره په اصولو کې هم کړو. دا منقولات محضه چې په هغه باندې د دلیل مطالبه کول صحیح نه وي. بل وضاحت پکې دا وي چې کومه دعوه پیش کولی شي د هغې د ثبوت معیار به صرف عقل وي او که نور ذرایع به هم وي. بل دغه شانته کې وضاحت شو چې خلاف عقل او ماورای عقل شته او که نشته، دا به تاسو هغوی سره په دعوه کې دا خبرې کوئ. مولوی صاحبانو خلاف عقل څه ته وایي، خلاف عادت څه ته وایي، ماورای عقل څه ته وایي. ماورای عقل مولوی صاحبانو خلاف عقل خو نه وي، لیکن څه وي هغه عقل د هغه نظیر نه وي لیدلی، نو دې ته خلاف مولوی صاحبان څه وایي؟ ماورای عقل وایي. دغه شانته کې ګڼ وضاحتونه په دې باندې شوي. موږ راځو نن مبادیاتو ته او تنقیحاتو ته چې ملحدینو باندې به تاسو څه کوئ؟ اعتراضات کوئ. دا به نه چا به پته اعتراض کوي. کوشش به کوې ملحد به سره اعتراض ته نه پرېږدي، ته به اعتراضات کوې. پوه شوي؟ نو په دې کې موږ چې کله دعوه جواب دعوه ذکر شو هغه نه وروسته تنقیحات دي، نو دا موږ ټول ذکر کړي. تقریبا 140 تنقیحات موږ ذکر کړي دي، ټول هم د دې موضوع سره تعلق ساتي. نو مولوی صاحب عبارت شروع کړ، ټول هر څه نور کتاب کې موجود دي. د خیران مبادیات او تنقیحات، دعوه او جواب دعوې نه وروسته په ملحدینو باندې تنقیحات کول ضروری دي، ځکه ملحدینو سره دلایل نشته، هغوی بې ځایه اعتراضات کوي. د دې په ځای تاسو پې ورمخکې کېږئ او اعتراضات مولوی صاحبانو اټیک پې کوئ. دفاعي لوبه به هېڅکله په دې میدان کې نه کوئ. دفاعي لوبه کې به تاسو خرابئ، ځکه هغه نه دعوه پېژني نه دلیل پېژني او اعتراض به وکړي دا غیر عقلي دی او دا غیر عقلي دی او دا احمقانه دی او خدای نشته دی او دا هر څه خود به خوده چلېږي. نو ته به څه کې؟ نو ته به ورته وایې راځه ول خو زه تا نه تپوس وکړم چې ستا علمیت څونه دی. زه ستا علمیت معلوموم، ته تجربه پېژنې، ته جبلت پېژنې، ته عقل تشعور پېژنې، ته په دې کې نو ته په دې کې ورسره خبره کوې. مولوی صاحبانو نو اله به ستا څه وي؟ مدعا به خپله ثابتولی شي. که چېرته هغه در باندې اټیک کوي نو هېڅکله به ګوره دفاعي لوبه کې هېڅکله څوک میچ نشي ګټلی. مولوی صاحبانو اوله تنقیح دا هواګانې د چا په حکم سره ابي بخارات د فضا نه یو مخصوص مقام ته اوچتوي. ګوره دا اوس د ساینس سره تعلق ساتي. مولوی صاحبانو هواګانې چې دي دا د ابي بخارات دا کوم بړبړکۍ چې په سمندر کې کېږي دا فضا ته چا په حکم اوچتوي؟ خود به خوده څنګه کېږي؟ آیا ځمکې سمندرونو سره کوم معاهده کړې؟ تاسو ته معلومات شته؟ چېرې دا د هواګانو یا د سمندر سره معاهده کړې چې موږ به راځو تاسو نه به دا بړبړکۍ اوچتو یخ فضا مقام ته به وړو، هلته به بیا څه نه به ګلۍ جوړېږي، څه نه به باران جوړېږي، بیا د باران د اساس کې دا عجیبه خبره ده، خود به خوده کېږي. مولوی صاحبانو نو اوله تنقیح وایه، عبارت وایه. هواګانې د چا په حکم سره ابي بخارات د فضا یو مخصوص مقام ته اوچتوي. دویمه تنقیح تاسو وایئ ساینس علم دی، نو آیا صرف ساینس علم دی او که نور هم سره؟ مولوی صاحبانو ساینس علم دی، ساینس علم د سره دی نه. ساینس تجربې ته وایي، تجربه کله کامیابېږي او کله ناکامیږي. ساینس ته علم چا ویلی؟ خو اوس دا زمونږ اکثر مسلمانان علماء کرام هم دا چې کوم دې موضوع باندې کار کوي، دې ساینس نه سخت متاثره شي او بس بیا ګبراوي قرآن کې ورته آیتونه ګوري. نه، ساینس تجربه ده یار. د مخکیني فلاسفو یو نظریه او اوس بله نظریه ده. هغوی به ماده قدیم ګڼله، دوی ماده حادثه ګڼي. هغوی به
دا کوپرنیکس تاسو ته ما وضاحت وکړو اصول اربعه چې موږ دغه ویلي هغه بیا هم ویلي چې ټیک د انور خو مرکز دی خو انور ساکت دی کله چې ډن هبل او د نورو فلسفه وکتل چې به انور خو رفتار کوي د خپل کهکشان د ملکی وی د مرکز نه څه کوي غیر چاپیر رفتار کوي نو دا خو نظریه ده تجربه ده کله یو شان تجربه کوي بل شان تجربه کوي نو ساينس موږ به ورته ټیک د تاسو په خبره موږ وایو چې ساينس علم دی نو یوازې ساينس علم دی کو نور د علم زرایش څه نشته دا تنقیحات دا ضروري دي مولوی صاحبانو خو چې دا تاسو یاد کړی ها نمبر 3 تاسو چې کله د یو څه معلومول غواړئ چې دا څه سپیکر دی او کبوم دی دا پس سره مولوی صاحبانو دې کې به دا تاسو حواسو تم راولئ ګوره په حواسو سره هم بعضې ځونه ثابتېږي اوس ته یو څیز معلومول غواړئ چې دا اوبه یخې دي که ګرمې دي نو دا خو تا ته عقلي استدلال هم نشي معلومولی ها دا بس سره خو چې دا حواس سره د اوسه کله ها هلکه که دا اوبه خوند خراب شوی دا بس سره ثابتېږي عقلي استدلال سره خو نه ثابتېږي چې تر څو دې ژبې ته نه یې وړې ها نمبر 4 فتوا گواهانو خپل ځان د کار نه ثابتوي او د ټولې دنیا گواهی نه منئ دا ولې دا کومه فلسفه ده چې صرف د نسل د ثبوت لپاره په گواهانو سره نسل ثابت کیږي او دواره به مسلمانان مسلمانانو د گواهی د خدای جل جلاله د الله جل جلاله دواره به مسلمانان د الله د وجود گواهی کوي دواره به نه بلکې ټول مذاهب د الله د وجود گواهی کوي نو څنګه دا د پلار نه ما دا بده کې میرا ټینګ کړو کنه ما ته پلار د پلار ولې وي په کوم دلیل پلار د پلار وي د پلار په وجود تاسو زمویل او موږ سره په عقلی نه او نقلی دوانه دلایل دي عقلی دلیل پسی شه دی او نقلی دلیل پسی شه دی ها چاته معلوم دي شاباسي د پلار عمر د زوی نه زیات وي د عقلی دلیل دی نقلی دلیل بدار معاشره وي نو چې د معاشره د وجه نه پلار ستا ثابتېږي نو د معاشره نو چې کوم پیغمبرانو الله لیدل نبی علیہ السلام تل د الله سره ملاقات شوی دی الله لیدل دی نو چې داسې ورشتونه انسان موږ ته وي چې الله موجود دی بیا ته په کوم دلیل انکار کوي کولای شي انکار او دا انکار به معتبر که غیر معتبر دی که انکار کوي پنځمه تنقیح تاسو ساينس بغیر د مجاهده او دلیل نه منئ او کله دلیل سره منئ د ساينس په وجود دلیل کې اے مولوی صاحبانو موږ ورته ساينس تاسو بغیر د مشاهده نه منئ او د دلیل سره منئ د ساينس په وجود باندې خو ساينس په وجود نه لري ساينس تجربه ته وایي اوس د بل د ساينسي مشاهده چې دي دا تجربات چې دي دا چا لیدلي دي د انور موږ نه 15 کروڑه کیلومتر لري دی سو دا چا ناپ کړی دی دا سټیفن هانګینګ قبر نه راغلی ناپ کړی دی که دا نیوټن ناپ کړی که دا اینسټاین ناپ کړی دا چا کړی که دا ایډن هیبل کړی دا ځمکه موږ نه 3,86,000 کیلومتر لري دا چا ناپ کړی ده دا مریخ موږ نه لري ده دغه شانته کې دا چا ناپ کړی دي دا خو به دا بغیر د مشاهدې نه بس د بل په خوله باندې یقین باندې ته روانې نو چې د ساينس په فارمولو کې ته بل پسې روانې د مذهب په دغه کې ته څنګه د رښتونو پسې نه ځې چې هغه خلک انبیاء کرام ټول رښتونو تیر شوي دي یو ګوره د دوی په مذهب خبره ده د دوی په مذهبو کې نعوذ بالله هغوی د پیغمبرانو دپاره د زنا نسبت کوي د لوط علیه السلام دپاره وایي د سره لوریانو زنا وکړه نعوذ بالله بچی تی پیدا شو هغوی نه دا نسل روان دی موسی علیه السلام وایي په هغه نسل کې پیدا شوی ته سوچ وکړه دغه شانته کې د دغه په باره کې راځي څه ورته د داود علیه د یعقوب علیه السلام د مشر زوی په باره کې راځي چې ته د خپلې مور سره زنا وکړه د داود علیه السلام د مشر زوی باره کې راځي د مور سره زنا وکړه د مور سره او د خور او د لور سره د زنا نسبتونه دی پیغمبرانو ته کړي دي په نورو مذاهبو کې بد اسلام کې دا خبره نشته زمونږ دا نظریه ده چې انبیاء کرام څه دي معصوم دي مولوی صاحبانو نو چې ته د معصوم په خبره څنګه یقین نه کوې مولوی صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ شپږمه تنقیح ساينس ته علم چا ویلی دی ساينس خو تجربې ته وایي کله تجربه کله صحیح وي او کله غلطه وي تجربه کله کامیابه ځي او کله ناکله ډېرو ملکونو تجربې وکړي د پوځي مزایلو چې اکثر ناکام شوي دي اووم تنقیح مولوی صاحبانو وضاحت وشو که نه چې کوم خوا لاړو دا دی نو ساينس ته علم چا ویلی دا به دې تپوس کې دا تنقیح به کې چې ساينس علم دی او که تجربه ده په ده کې به راټینګ کړي ولا که در نظر خلاص کړي اومه تنقیح ساينس تعلق د تجربې سره دی که د عقیدې سره تاسو تجربه په عقیده قیاس کوئ دلته دوکه کېږئ ځکه د عقیدې تعلق د شرعي اعمالو سره دی او د ساينس تعلق د دنیا د ایجاداتو سره دی ساينس د عقیدې خلاف نه دی بلکې ساينس سره عقیده نور هم پخښ مولوی صاحبانو ساينس سره خو زمونږ عقیده ورځ په ورځ پخېږي کله چې دا مشاهدات ګوري کله د کائنات دا توازن ګوري تا ته خو ساينس نورم دې سره ستاسو کېږي عقیده دې پخېږي او په الله باندې د ایمان نورم زیاتېږي ساينس خو د مذهب خلاف نه دی بل ساينس مولوی صاحب راځئ ورشه پوه شو مولوی صاحبانو ساينس کله هم د مذهب نه دی خلاف شوی مولوی صاحبانو ساينس تعلق د څه سره دی تجرباتو سره دی ساينس د څه نه بحث کوي د مادې نه بحث کوي او مذهب څه شی دی
غیر مادي چیز دی یار په ترمامیټر باندې ته د بلډ پریشر څنګه چیک کې ته د هارت دغه ته ورشي د زړه سپیشلیست ته ورشي او دغه د زړه د پاره چې کوم آلات دي ډاکټرانو ځان سره لګولي په د ګردو ته علاج کولی شي د غوږ علاج کولی شي د دماغ علاج کولی شي نشي کولی بای د هر شي د پاره خپل دغه دی عالی دي نو داسې د ساينس د پاره خپل دغه دي چې هغه به تجربات کوي د مذهب ثبوت په څه سره کیږي دا په عقلي استدلالات سره کیږي او په صحیح نقلي خبر سره دا ثابت دی منګ الله ولی نشو لیدلی وجه څه ده منګ په دې نشو لیدلی چې امتحان دی چې الله منګ ولیدلو ولو ترى اذ المجرمون ناکسو چې ولیدلو بیا خو به سر ښکته کړی ربنا ابصرنا هغه دی یا الله ما ولیدلو جنت او جهنم سوال په امتحان کې سوال پټیږي مولوی صاحبانو منګ الله ولی نشو لیدلی جنت او جهنم ولی نشو لیدلی چې هم لیدلو به امتحان به د چا څه سخته چې څوک به رشوتونه لي څوک به ظلمونه کار سړی به نازي په ځنګل کې الله الله به کوي مرګ انتظار به کوي دا امتحان د دې وجې دی بل په سوال په امتحان په دا کې څه کېږي د امتحان په ورځ د امتحان په حال کې سوال پټېږي چې سوال طالب ته خو بیا هم امتحان پاتې نه شو دا دنیا خو امتحانګاه د مولوي صاحبانو نو ځکه موږ دنیا کې الله نشو لیدلی اتمه ترتیب بیگ بینګ کوم ځای واقع شوی دی موږ او کنه موږ ورته بیگ بینګ امریکا کې واقع شوی دی تاسو کوم وطن کې واقع شوی په مریخ کې واقع شوی دی ځکه چې یو سیز واقع کېږي هغه د لپاره مکان ضروري دی مولوي صاحبانو دی وایي نه مکان او نه زمان نو موږ ورته دا زموږ عقل کې نه راځي موږ ته وښیو یو ځای مولوي صاحبانو نه پوهېږئ بیگ بینګ کوم ځای کې واقع شوی دی مریخ کې واقع شوی دی دا بوځه دا خو کوره ده دا خو د ځمکې کوره کې ده هر څه راځي مریخ بله سیاره ده بله سیاره ده دا خو په کهکشا کې راځي د ملکي وی کې په کومه کهکشا کې واقع شوی دی وضاحت وکړه که نه ته ځان ته وایې نفسیاتي ملحده د دې جواب موږ له را که نه بله ترقیم ته کوم ځای کې تا په کومه سیاره کې ژوند کولو چې بیگ بینګ واقع کېدو لسم تنقید بیگ بینګ نه مخکې څه وو ځکه ساینس خو صرف بیگ بینګ پورې تا ته معلومات درکوي او اسلام د اول نظر ته وضاحت مولوي صاحبانو اصلي زمونږ ژوند دی ولې موږ سره پوره پروف موجود دی ډیټا زمونږ محفوظ ده موږ د چا بچي یو د آدم علیه السلام اولاد یو اول الله رب آدم علیه السلام جوړ کو کله چې فرشتو ته الله رب العزت ویل چې انی آیات مبارک ده چې زه کوم زه خلیفہ پیدا کوم بس مګه کې زمونږ له خو ابتدا نه موږ له معلومات سره مولوي صاحبانو نو موږ د دهریان ته وایو چې تاسو د چا بچی یاستئ تاسو مشر ډارون دی تاسو مشر نیوټن دی آینشټاین دی تاسو مشر څوک دی زمونږ مشر خو معلوم دی ځکه تاسو یو ارتقا شوی ده څه شوی ده ارتقا شوی ده الله نشته دی دا انسانان خود به خود پیدا شي اول ماده پیدا شو بیا ماده نه ارتقا کېدله تبدیلی پکې راتله مولوي صاحبانو دې سره ورسېده نو زمان خو ډیټا معلومه ده اسلام د وضاحت کوي تاسو خپل ډیټا موږ ته بیان کړئ یو لسمه تنقید د بیگ بینګ په وجه چې دنیا پیدا شو د اول سکند په صحیح ابتدایي حصه کې د کائناتو کربنو حصے پیدا شي نو دې وخت کې د کائناتو د خورېدو رفتار د روشنۍ یعنی د رڼا د رفتار نه زیات او دا هر چا ته معلومه ده چې د رڼا د رفتار نه بل تیز سفر کولو والا نشته نو بیا دنیا څنګه د رڼا نه تیز سفر کولو والا سره یا مولوي صاحبانو دا د ساينس دغه مرشد پاسه صاحبانو دلته د بیگ بینګ چې وشو مولوي صاحبانو نو دلته څه کېدو د بیگ بینګ په وجه په اول سکند کې د کائنات د خورېدو رفتار د رڼا د رفتار نه تیزو موږ په دا اعتراض کوو چې بای دا څه وجه وه دې وخت کې دا رفتار د دې خورېدو ولې تیزو هیڅ چا سره جواب نشته همدا دیسي ملحدینو سره هم جواب نشته نه سټیفن هاکینګ سره شته چې قبر نه راپاسي او نه نیوټن سره شته او نه آینشټاین سره شته مولوي صاحبانو دا اعتراضات به تاسو کوئ د رڼا د رفتار په باره کې وضاحت دی دا رڼا د په عربۍ ژبه کې نور وایي او په فارسي ژبه کې ورته روشني وایي دا یوه برقه شاباسي د رڼا ټول موج د انسان د سترګو لپاره قابل دید ده دا د قوت یو شکل دی دا یو محرک لهر دی او چپه ده مولوي صاحبانو کله دا د سترګې سره وجنګېږي نو د انسان په سترګو کې د پیدا کېدو حس پیدا شي په نورو الفاظو سره موږ د رڼا په ذریعه سره قتل کولی شو
د نیوټن نظریه جسمی د چې رڼا په وړو وړو ذراتو باندې څه د مناسبانو مشتمل ده. هر قسم رڼا رفتار یو شان وي چې هغه 3 لک کیلومتر فی سکند لکه چې 1,86,000 میل دا جوړیږي. مناسبانو دا د رڼا وضاحت شو. 12مه تنقیح کله چې کائنات کې دلو بیگ بینګ وشو په دې دوران کې د ماده د ذراتو دوه اقسام پیدا شو. تاسو ته ما ویلو کنه یو ماده ده او بل ضد ماده د مناسبانو مخالف ماده ضد ماده چورته وای عبارت یو کله تخلیق د کائنات کې دلو او بیگ بینګ دا ګوره د دوی نظریه د مناسبانو چې دوی وایي چې بیگ بینګ کې دلو نو ماده او ضد ماده دوه پیدا شو اتوماتیکلی خود به خود پیدا شو. دې دوران کې د ماده د ذراتو دوه اقسام پیدا شول یعنی ماده او د ماده مخالف ضد ماده په برابر مقدار کې پیدا شو. ماهرین طبیعت وایي چې کله دوه قسمه ذرات په خپلو کې یو ځای شي نو خپل وجود یې ختم شي او موږ ته چې کوم کائنات په نظر راځي وای دا د جنگیدو او د ټکراو نه وروسته چې هغه مولوي صاحبانو بچوي کوم کچره او فضله ده وای دا مپاتې ده. لیکن سوال اوس دلته راځي لیکن سوال دا دی چې وروسته بچوي ټول مواد دا ماده ده مواد مخالف مواد په نظر نه راځي. نو سوال دا چې موږ ته خو ماده په نظر راځي ضد ماده چرته را ضد ماده پسې دوی ګرځي ساينسدانان ور پسې غټ غټ دغه لګولې دي دوربین نه لګولې دي ګرځي چې ضد ماده په کومه سیاره کې پټه شوې ده. دوی زره جواب نشته. 14مه تنقیح پوه شوي که نه پوهېږئ مولوي صاحبانو دا آسماني خبرې دي په دې به تاسو څه پوهېږئ. 14مه تنقیح کائنات کې ماده شته او مخالف مواد نشته او حالانکې دا هر څه د مادې او مخالف مادې نه جوړ شوي دي. نوټ د فرانس او سویټزرلینډ په درمیاني سرحد سره یو تجربهګاه جوړه کړې ده د دې مقصد لپاره چې پته ولګوي چې د تخلیق کائنات په وخت پیدا شوی مخالف مواد چرته دا یو اخبار په مکمل لغه سه بي بي سي په دمانه مکمل یو دا کړی دی یو ریسرچ پکړی واغه په دا تاسو ورکی دا ورکی بي بي سي اردو نیوز 5 مارچ 2015 دا تاسو ګوګل کې سرچ کړئ د ټوله ډاټا د دې ماده په اړه کې راځي هغه ورپسې ګرځي چې دا نشته نو چې تاسو د ماده نشي پیدا کولې ظالمانو ګرځي ورپسې چې د انسان د کائنات ته جوړ شوی دی تاسو وایئ چې د اسلام عقاید غیر عقلی دي ولی غیر عقلی دي موږ له خو د ژوند تیرولو اصول بیان کړی دي تاسو سره د یو خبر جواب هم نشته. سوال لازمه تنقیح موږ دا یو داسې څه جوړای چې زموږ په مخ کې د ماده نه په خپل پیدا شي او موږ او کنه موږ به تاسو نه مشاهدت غواړو طلب کو کنه ای بولی صاحبانو وګوره چې کله تاسو نه دوی مشاهدت طلب کوي تبه هم ته تبه د اسمه څنګه دوه قسمه کرداش کی ته مالو دوربین کې خو وکنه دا څنګه محور کې او مدار کې ګرځي دا څنګه 29 کیلومتر فی سکند رفتار کوي کم یو والا در سره چې تا په ناپ کړی د ماته مخ او چې زم مشاهده وکم د ماده نه د انسان څنګه پیدا کیږي د ماده نه دا ته ماته د ماده خو په دې کې ماده الکترون پروټون او نیوټرون له جدا کا تبم دې بیگ ورته باټه کې اور سره د پته بخو په دې باندې بس نه خبري ماده او د ماده وضاحت په نظر راځي دا ټوله ماده ده میټر ورته وایي او زده ماده د ماده نه مختلف ده په خاص طور سره د زده ماده جوهري ذرات د عام ماده برعکس خصوصیات لري. د هغه ذراتو برقي چارج الټا دا الټا وی ریورس وی دا کومه چې ماده ده نو دا مثبت چارج کیږي او کومه چې زده ماده نو ولی الټا ده کنه الټا کارونه بکې زده ماده ده نو هغه الټا وا ساينسدانانو خیال چې د بیگ بینګ په وجه د ماده سره ځدی ماده هم تخلیق شوی لیکن په کائنات کې ځدی ماده نشته. سوال دا دی چې هغه ماده چرته ده شاباش د ماده پیژندل ماده د وړو ذراتو اټم د کیمیاوي عناصر لکه هایدروجن هیلیم یا اکسیجن بنیاد بسنټیج یعنی بنیاد واحدونه دي دا اکایدی مطلب اکای کم شي اکای نه جوړه ده د هر عنصر او اټم یو خاص تعداد په ماده کې موجود دا څونه ګوره هایدروجن دی هیلینیم دی اکسیجن دی د دې ټول مواد په دې ماده کې مولوي صاحبانو په یو خاص مقدار سره موجود وي بیا ته ماده جوړیږي دا وي خود به خود کېږي عجیب عقل یار ماده خود به خود جوړیږي او ماده نه یو ماده نه به ارتقا کېږي بل جوړیږي او بل جوړیږي والله عقل نه خلاف خبرې دي خو نن سبا چې دا را پاسې کې دا خلک په اسلام دونه اعتراضات کوي ورو چې عقل به دران شي خو تاسو ورته میدان ته نه راوځي تاسو دا دې سره شوق نشته علماء کرامو دا اوس تاسو بچي خلک کفر ته اړای
د اسلام نړۍ په اسلام او تاسو رغلی ناسه سیرور صدرونه ځان نه توکړي چې بس ما خورورا سورته وای ما د جنت ټیکټ اغسته دی او ما بس خو درس نظامی ویل دی بس ما د پاره دا کاپی دی زب په منبر بناسم همدا مسلې به خلکو د کوم چې په دې باندې دا کیږي او په دې باندې دا نه کیږي راشه خلک مسلمانان کا خلک د اسلام نه وړي ته په دې خبرو په دې موضوع باندې ځان خبر کړه واپس دا بچی اسلام ته راولا یقینا درته هم د دې ځوانانو دا چې کم په کالجونو شتنو کې دي د دې الکانو اکثریت په ذهن کې دون اشکالات دي تا ماته نه وای که تا ماته ویل د کوپر پتو په لګو ما ته علاج نه کو ولی علاج بچل نه بیګو ما ته سره صرف یو د غرب او غروب هم راغسته ته کافر او ته کافر ته جهنمی صرف بسرور د جنت ته وځي زمنګ ټیکا ده نه دا ټول به الله جنت ته بوزي خدای یاد ساتي چې د دې تا د وخت ډیر ضرورت دی د هر علم د لپاره دا د وخت ضرورت دی مولوی صاحبانو چې دا موضوع زده کیو دا په د باندې وبور حاصل کی مولوی صاحبانو او مخکې لکه په هایدروجن کې یو اټم وي په هیلیم کې دوه اټم وي او همداسې باقي عناصرو په جوهر یعنی اټم کې دننه مزید واړه ذرات موجود وي لکه الکترون پروټون نیوټرون وغیرہ ور په هایدروجن کې یو اټم وي په هیلیم کې دوه وي داسې په باقي عناصرو کې د هر یو د ساينس خبرې دی مولوی صاحبانو چې په دغه کې دونه وي نو د اټم پزړه کې چې کوم ته نیوکلیس وای په هغه کې پروټون مثبت چارج کیږي دا بیا ساتي پروټون چې دی دا مثبت چارج کیږي نیوټرون غیر جانبدار چارج کیږي او الکترون دا منفي چارج کیږي یار په یو ماده کې دونه خبرې دي من خو نه دی لیدلی تاسو لیدلی دي منګ نه دی لیدلی نو دا د بل په خبر ولې منګ یقین کو خو منګ وو چې دا د علم یو ذریعہ ده د بل په خبرو یقین کول کنه څنګه چې د جنت په باره کې منګ پنو په خبره صادق من یقین کو د خو بدی به هم کې کنه د مرکز مدار نه غیر چاپیر اگرځي او بولې زبانو د اټم په ځړه کې چې کوم نیوکلیس ته پای کې چې پروټون مثبت چارج کیږي نیوټرون غیر جانبدار وي الکترون منفي چارج کیږي د دوی د مرکز نه غیر چاپیرا دا نیوټرون چې دي کنه بولې زبانو الکترون دا 1000 پیر یو سکند کې دا د خپل ماده نه غیر چاپیرا ګرځي ته سوچو عجیبه خبره ضرور دا په یو ماده کې پروت دي زه د ماده څه ته وای دا غي پیژندل ضروري دي بس نه ده څنګه بس ده سو نه منټس ریکارډینګ شوی دی دا سو دغه مونږ ویل تنقیحات او دا ګور 42 تنقیحات دي نو دا غوړه سوې کنه سبب به ختموي نو ها ځان له څنګه ګوره دا به موږ نه پړاو ځان له به خود ګوره ته څه دا پریدو نه لکه به ټول کتاب د لپریدم تاسو ځان له ما څه کوي د ناسم مسلمانانو تاسو والله حذف استم دي پورې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین